محترمو داسې یو عمل درته ښیمه چې ډېر زر به په اثر باندې پوه شئ. او که چاته څه مشکلات وي، که دا د قرض مشکل وي، که د بیمارۍ مشکل وي، یا یې هسې زړه ته سکون نه وي او مختلف مشکلات او مختلف حالات په خلکو باندې راځي، یو اسانه عمل دی، ډېر زیات اسان دی، هر کس یې کولی شي. نارینه زنانه ټول دا عمل کولی شي او ډېر زیات چې کوم دی نو اثر لرونکی عمل دی او تاسو ته بیا پته هم ولګي عمل څه دی او څه به موږ کوو چې په موږ باندې فرض که څه حالات راشي، څه مشکلات راشي، نو موږ له څه عمل پکار دی. ورونو اسان عمل دی او سهار او ماښام غرمه هر ټایم یې کولی شئ او سوشل میډیا باندې مخکې ورسوئ چې خلکو ته د دې نه فایده وشي. عمل دا دی ورونو چې کله تاسو ته څه مشکلات راشي، په تاسو باندې څه حالات راشي، نه درې پیرې به درود شریف وي، درې پیرې به درود پاک وي. کله چې هر درود شریف درځي، درې پیرې ته درود شریف وي، یو پیره به سورت فاتحه وي، الحمدنا وللضالین، بس دغه ځای پورې. یو پیره ته سورت فاتحه وي، درې پیرې به ته سورت اخلاص وي، قل هو الله احد، سورت چې ورته مونږ وایو قل هو الله احد، دا به درې پیرې وي. نو چې دا دې وي، دې نه پس به درې پیرې بیا درود شریف وي او بیا په ځان باندې چوپ که، په دې لاسونه چوپ که، په دې مخ هم راښ که او بس په دې بدن باندې چوپ که او دعا وکړه. دې نه پس ستا به هر کار چې ارجنټ کم کار وکړه نه چې ته وایې زما دا کار دی په فرق سره زر وشي، دا د جادو اثر والا عمل دی. درې پیرې درود شریف، بیا درته وایم درې پیرې تا درود شریف وي، ورپسې چې کوم دی سورت فاتحه یو پیره الحمدنا وللضالین پورې، او درې پیرې سورت اخلاص دا ووایه او درې پیرې بیا درود شریف ووایه. دې نه پس بیا سوال وکړه، ته ګوره چې په هغه وخت اثر کوي او که نه کوي. په پیله ورځ، په دویمه، په دریمه چې درې ورځې تېرېږي ستا کار به شوي. الله هم خوشحاله کړه. سوشل میډیا باندې ملګرو ته رسوئ چې ملګرو ته فایده کېږي. الله هم خوشحاله کړه.